د اویاو جنکو تربیت آسان دی، د یو الګ تربیت دا مشکل کار. د اویاو جنکو تربیت آسان کار دی، خو د یو الګ تربیت کول دا ډیر مشکل کار. نو چې تربیت من او تاسو د خپل بچو نه کو، دا یاد ساتئ سبب دا بچی ستا د پاره د سر درد جوړیږي. اوس خوشنی لختې دي چې کم طرف ته من او تاسو خپل بچی بوزو، والله العظیم هغه طرف ته ځي، هغه طرف ته ځي. زما استا بچی دا زما استا خبرو ته سوچ نه کوي چې زما پلار وایي څه چې ته څه وې دا بچی به دې هغه نه کوي، بلکې ته چې څه کې دا بچی به دې هغه کوي. چې په کمو کمو کارونو باندې ما او تا زما استا بچو کتلی یو، دا زما استا بچی به هغه کوي. نو دې بچو ته دین خودل دا ډیر ضروري دی. د دې بچو نه لګه حیا وکړو. داسې په دې موبایل کې داسې فلمونه، ډرامې، غانې بجانې، داسې ویډیوګانې، داسې تصویران دا موږ او تاسو ونه ګورو چې زما د بچی تربیت خراب نشي، زما د بچی تربیت خراب نشي. استاد دې په سکول کې تپوس کوي، پاس هلکه زمونږ د پیغمبر سنوم دی، دا ماشوم غلی ولاړ دی کنه. بیا بل ماشوم پاسولو، پاس هلکه زمونږ د پیغمبر سنوم دی، او ته وایي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. بل پاسولو زمونږ د پیغمبر سنوم دی، وایي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. بیا دې ماشوم نه تپوس کوي، نو دا بیا د خپل پیغمبر نوم نه علي. او استاد غصه شو، وی والو چې و بدبخت تعالی د خپل پیغمبر نوم نه درځي. خي والو بهر حال نیمه چټي شو، ریسش بار لاړ ماشومان. چې کله ماشومان واپس راغه نه، نو استاد وای چې زه اوس خو به نوم زده کړی وته، وی پاسا اوس والا د خپل پیغمبر نوم، ساده پیغمبر سنوم دی، دا ماشوم وته وی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. سبحان الله. نو ته وی ما وی بچیا د دې ریسس د دې نیمې چټۍ نه مخکې تا دا نوم نشو اخسته، وی هغه ټیم مې نوم اخسته شو خو زما او دس نو. سبحان الله. هغه ټیم مې نوم اخسته شو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نوم، ویل څه دومره مشکل نه و، خو زما او دس نه و، او موږ د خپل پیغمبر نوم بیا او دس نه لرو. سبحان الله. دې ته مینه وایي، دې ته مینه وایي، دې ته عشق وایي، دې ته د خپل پیغمبر سره وفا. زه د خپل پیغمبر نوم بیا او دس نه لرو. دا تربیت دا زنانو کړو د دې خپل بچو. زما محترمو تربیت ډیر ضروری دی، او په تربیت کې غټ لاس دا د زنانو وي. زنانا یو کور ودانې او بله کور رواني، او قسمه قسمه ناکاره صفتونه په دې زنانو کې به پیدا شي چې کله موږ او تاسو دې زنانو ته دین نه ښایو. دا نیم امت ته د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. څنګه موتا د جناب محمد رسول الله امتیانی موتا نصیحت اورو، موتا د قرآن تلاوت کو، موتا دین زده کو، داسې به زنانم دین زده کوي. د دې به الله تپوس کوي. د یو زنانه په سر به پته نه لګي څومره کسان جهنم ته ځي. یا الله په اسرای باندې به وهلما، د کور په صفای باندې به وهلما، داسې د ماشومانو په تربیت به وهلما. دی خاون ما ته چرته دین نو خودلې، چرته د دین د پاره مدرسې ته یا په تبلیغ کې نو مبوتلی. تاسو خپل زنانو سره کېنئ چې د هغې مونځ غلط نو، الا ماشاءالله راشه ستا د هرې خبرې زه ذمهوار، مونځ به هم غلط، دوی قنوت به نه ورځي، کلمه به هم بعضې غلطه وایي.